الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. سورة الشعراء آية نمبر 45. الله أكبر كبيرا. استاذ سبق याद है कुरान तिलावत करे तस्बीहात दरूद शरीफ जज़ाक सलाम में अपने रखो शिकायत रजी कनाडा शिकायत रजी तपोस बगुन दा सनानो सीधा मल्टी दा सनानो अबू दा जान नदी जो नपाक लगे नारी का कुछ तरह से सलाम न करे सलाना करी नस्ती इस तपोस लगे अल्हम्दुलिल्लाह नबी 95% सा नारी का कुछ तरह से सलाम हुई ददी खाओ ददी जो ददी रूम में कैसे दे चार सलाम न दा सलाना ददी खबर मुकल्लफ था करना तस्वा आउट तस्वीर दी चाह और में ये क्या नो हर चाची ने مشتاق ده خاص بنظن على المطار شاء أخبر نارنا فسلام لك أقول لك شرميك خذي داعينا كنا بقول تعال شرميك تقول كي سلام نشوي شاء بدي مجبورة كي بدي خبر ما كي سلام ويا إن شاء الله بيوبا هذا نشان ده مش نودي رأسنا فناس تمر نودي تقول اسمه كمر نودي تقولي बस तो कसान स्टेचू उस कट के इस्तेमाल है कल ना करो ना इस्तेमाल तो दे कट की खुराक तबारा इंतजामात पकाए उसमें के खुराक तबारा से इंतजाम नहीं आगे की कलाम निश्चित तो क्या ना पसमत है क्या ना कोर की दस इसका ला कुछ तो दस काम को नहीं कर चाहे तो उस दिन बकीदा कैसे बिकेगा अल्लाह ताज़ से उनका इंतजाम हो चुका हुआ उनका सफान उधर था कोर्टा तो ना मोटू तो अच्छा लगा उसे तालिबान ना नहीं किसान इस दकड़ी चा ताया बहुत तपत था ऐसा कोई दकी पे ऑफ तक टाइम وافقك جزاك الله أعتقد الحمد لله تقول إلى هذا المشتري لكن إن شاء الله نقول كنت ما إلى هذا المشتري فدي ما نقدر مكلف كنا ذكر إن شاء الله سبب بدي أفتك يا رب كل هذا الوقت دعاء ما شاء الله رسينا فاستعمال كده شيء دعاء كم كسان فاستعمال كده كل الوقت دعاء استعمال كده جزاك الله الله أكبر أجل بقى سنة خبر ولا أقول لسه شيء आता तो आगा आमच्या पामंजूर क्लासची चलते
جنت منظر جوړ کړي چې هغه د اتو دعاګانو پابندي وکړه. تاسو ووایئ سبحان الله. کومې دعاګانې دي؟ یو د ننوتو دعا، درې سهار پاڅېدو دعا، څلور ډوډۍ دعا، پنځه ډوډۍ پسې دعا، شپږ باتروم ته ننوتو دعا، اووه او د راوتو دعا. اسانې دي که نه دي؟ اکثر موږ ته یادې دي، خو دا بعضې دعاګانې موږ ته یادې خو معمول کې دي که نه، چې دا موږ خپل معمول کې کوو په هغه کې دغه یو دعا پاتې شو. اته واړه دعاګانې زنانو ته یادې دي ممکن دی. کور ته ننوتو دعا، کور نه د وتو دعا، چې دا پابندي وکړو د دې دعا. لکه ځان د الله په حفاظت کې ورکړو، کور کې دنده وکړو، کور کې بهر او د پرېوتو دعا، د پاڅېدو دعا، څلور شوې ډوډۍ د خوراک دعا او ډوډۍ د ختمېدو دعا، شپږ شوې غسلخانې ته د تلو دعا او د راوتو دعا. دا اته دعاګانې یاد ساتئ. د غسلخانې د تلو او د راتلو دواړه دعاګانې د دروازې نه بهر دي. دې خبره پوه شوې که نه؟ مثلا دروازه کې دنده راته چې پرتوس پټلې وي الله منجا دا به د دروازې نه بهر وي. څوک چې د دې اتو دعاګانو اهتمام کوي د دې حاجي صاحب دغه دی، د دې خبره پوهېږئ که نه؟ د دې اتو دعاګانو اهتمام کوي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې اتو ورته ترجمه وکړو. جنت نه چې جنت هم زیات بر منظر دی، کور له الله پاک جوړ کړي، کور د الله جل جلاله د جنت په مثال جوړ کړي. دا پریشانۍ دي، دا خوفجایي، دا مسکوت، دا جنګ، لکه دا اسباب افاقي دي، آسماني دي. ګوره یاد ساتئ ښه، د کور د پریشانیانو اسباب آسماني دي. دا موږ په ګوتو برابرو په دې نه برابرېږي. که دا کار داسې وشي داسې به نه شي، داسې به شي، که داسې وشو دا کار به داسې ختم شي، برابر به شي. دا ځان موږ کړکېس پټې کوو. دا نه دي، دا آسماني دي. الله وغواړي ټول نظام برابر، الله نه یې غوښتلي. ته دنیا کوشش کوه، لاک اسباب برابر کړه، په اسبابو نه کېږي. الله ته ځان حواله کړه. الله اکبر. موسی علیه السلام او د فرعون د دغه قوم ذکر شروع دی. هغه جادوګر راغلل او دعا چا یاده کړه؟ سحر هغه دعا چې ما ویلې یاده شي که نه ده؟ معمول کې د چا ده؟ ضرورت نشته، مونږ یې څه کوو؟ چاته به ضرورت دی که نه؟ الله اکبر. جادوګر راغله او په خپله ماران وغورځول که نه؟ رسۍ وغورځولې، د هغې د ماران جوړ شو. هغه میدان د دې نه ډک ګرځي. موسی علیه السلام د الله په حکم باندې خپله امسا وغورځوله. امسا وغورځوله، هغه د دې ټولو نه پټه اژدها جوړ شو. اژدها جوړ شو، میدان کې ګرځي. دا رسۍ مسۍ دا امساګانې چې کوم ماران جوړ شي که نه، د هر سړي په خیال کې دا راتله چې ماران ګرځي. دی ورپسې شروع شو، ټول نیسي او خوري، تېرۍ نیسي او خوري. ختم. چې څه ماران او اژدهاګانې جوړ کړي هغه ټول یې وخوړل، ختم شو. هېڅ شی میدان کې پاتې نه شو. هر څو سوونه چې وو میدان ټول خالي شو. هغه په دې میدان کې داسې چکر لګي. الله اکبر. د معجزې او د جادو دغه فرق مار وه که امسا وه خو څه شوه؟ د دې جادوګر هغه مار وه که نه؟ امسا وه مار دې جوړ شي، یا رسۍ وې ماران دې جوړ شي، خو څه شو؟ سر وکړو، سر. ځکه موسی علیه السلام خو خپل مار ته لاس کړه، هغې نه امسا جوړه شوه. نو په دې امسا کې د دومره شیانو راځي څه شو؟ هغه دغه معجزه وه. پوهېږې که نه؟ لکه څه پته خو ولګي که نه چې دا شیانې چېرته راغله. حقیقت ښکاره شي چې دا امساګانې نه وي، دا ماران نه وو، امساګانې وي، دغه پرتې دي. سر یې ختم شو.
چاته دومره پته لګېده یا نه لګېده فرعون سیاسي اختلاف و هغه خو ځای له نه راته خو جادوګرو فورا پوه شو په دې باندې چې دا د جادو معامله نه ده دا بل څه معامله ده دا حقیقت دا دی دی په رښتیا پیغمبر دی دا معجزه ده دا د پیغمبر معجزه ده فألقى موسى عصاه فسرته موسى عليه السلام خپل امسا فإذا هي تلقف ما يأفكون پس ناڅاپه هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړ کړي وو دوی چې خپل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى منډې وهلې ماران دي هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه ټول چې څه خپل محنت یې پرې کړی د پایې د چوټي جادوګر راغلی هغه دې معلوم که نه جادوګرو ته پته ولګېده چې دا واقعي پیغمبر دی ټولو کې زیاته محسوسه وکړه کوم کسان چې د هتیار لپاره استعمالول د هتیار په طور باندې فرعون راویستي د موسی علیه السلام خلاف استعمالول هغه هتیار د فرعون خلاف استعمال شو فألقي السحرة ساجدين پس ارتاو کړی شو جادوګر په حالت د سجده کې ټول په سجده کې پرېوت سبحان الله چې دا یو رب دی چې دا اختیار چې دا د بل چا چې دا طاقت د بل چا نشته قالوا دوی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړی دی په رب د مخلوقات باندې رب موسی و هارون فرعون دا شک کېدی شو چې دا رب العالمین ماته وي چاته وي جادوګر چې په سجده باندې سره کېده چې مونږ رب العالمین باندې ایمان راوړی دی نو هغه خو ځای به که نه د خلکو شک جوړېدی شو چې دا بېرته رښتیا دي نو فوراً واضح کړه چې ګوره دې شک کې پرې نوځئ دا ډېران نه رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام دی په هغو زموږ ایمان دی په دې جادوګرو کې دا دې معجزې ته ګورئ اول نه واله تر اخره پورې ټوله معجزه ده ټوله دې ته ګورئ چې په دې جادوګرو کې یو کس هم اختلاف ونه کړ چې زه نه منم ټولو په یو اواز وویل چې موږ ایمان راوړی موږ مسلمانان یو دا پیغمبر دا هارون او موسی علیهم السلام دوی چې څه وایي دا حق دي فرعون باندې حق دی فرعون چې دا واورېده دا یې ولیده هغه ته پته ولګېده چې شی الټه شو معامله بل شی نه شو موږ څنګه وخته شی جوړ شو سیاسي چارته ګوره هار نه مني دا چې څه سیاسي دروغ وایي ګڼکتنې کېږي نه سیاسي ډوب وک چې څوک دا ټول د فرعون په لاره روان چې د دوی استاد هغه دی چل ول نه کوي بس هار نه مني او داسې نه دا مقصد دی دا خیال نو دا دی د ده دا مطلب نو دا دی اوس ګوره د کوم ځای نه خبره کوم ځای ته وکړي اول خو دې تاسو د کلي نه وباسي د دې ځای نه لرې کوي تاسو چې هغه خبره خطا شوه او جادوګرو ټول وایي چې دا په حق پیغمبر دی اوس بل شی خبره کوي هار نه مني قال فرعون آمنتم له تاسو په دمن ایمان راوړ قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې ما تاسو ته اجازه درکړې وې ما خو اجازه نه درکړې تاسو چا په ایمان راوړئ ما نه تاسو نه کوئ زه څوک یم زما د اجازه نه بغیر تاسو کوم جرأت څنګه دی چې په ایمان راوړئ ها اوس ما ته پته ولګېده خبرې چا نه ټکي ښه اوس راته پته ولګېده دا ستاسو یو پروګرام و د موسی هارون علیه السلام او دا ټول جادوګر ستاسو یو پروګرام و ته خدای دې مړ کړه دې خدای جادوګر خو تا راویستی دي لیکن دلته خپل هغه سیاست کې ځان نه کمزوری کوي انه لکبیرکم دا په تاسو کې غټ دی مشر دی الذي علمکم السحر چې د ښودلی دی تاسو د جادو ستاسو د جادو استاد د موسی دی نعوذ بالله د تاسو ته ښودلی دی ستاسو هغه مشر دی تاسو د ملګري یې دا پروګرام جوړ کړی تاسو فلسوف تعلمون بیا چې کله سړی هار شکست لراشي که نه نو دی بیا چلو کړي بیا حملې وکړي حملې بیا سختي تشدد شروع کړي سختي شروع کړي دلایل ختم شو او پړ کېږي چې پړ کېږي نو دی بیا چلو کړي حملې وکړي شروع کړي لأقطعن أيديكم وأثبتم لاسنا ستاسو وأرجلكم أو خبيز تاسو من خلاف أدل بدل
قص لاسه خيخوا خلاسه قصخوا دابا مسكن ولأصلبنكم أجمعين أو بصليبكم تاسطول يوطرون نشخ لاسه طول بصليبكم سخت صليبه ده فانسي ده زيادة خطرناك ده كجوري بيوم ترى نزديك لي هذا كجوري شيء أنا بس تاريخه بدأ وانا صرنا سوتي بيوم ترى نزديك لي أبي بتشارك بتشمانسي وكورا يا أخو بيجي بس ترى ترى لا ترى بيجي بس ترى أبي بمن بتشيش بتشتغل بيا خاصة متى ما تكره لا يبقى هم يو تاريخه ولا فانسي سولك في جزء النخل ترى كده من تاريخه لكن أعمال لا جد له بدر تنكي يوم منكي مسلمان شيء ولا كده موسى عليه السلام معجزة وجد إيمان حقيقة جزء تكسيو سليخ كلا تيش كلا أتيا كلا مندوس كلا منزل كيو سيجري إيمان تدي مانا يعني كتشي طول عمر بجماعة كيس ده كلمة وقرات له طول كي إيمان دي جنا كتر بزي دق زي كذي وقت دو ده يوم منتي مان ده يوم ركاب موت كرده دق يوم سيجري ولا تكون بقى حالات مدرسة نور ما بدو مرة مهنة شيء ده بدو مرة مهنة ما ليش لكن إيمان ده بس إيمان ده بس إيمان جاب تمام ده آخرته كمان ده وضع الله كارك ده غير يقيني بزوجي مزبوط شو دو تتجد كترجم من الشيء ده تتجد كده آخرته جنة الله توزخ باس ده شيء ده قبر باس وقت شيء ده الإسلام كتاب باس ده ترغيب ده تكلم من الشيء دو تجيشنا خبر لكن جو خبر كده بوجه عالمان دي ده دي خبر ده جواب خبر فرعون چې بدا دواوکو چې څه بده شو کوم دوت قالوا يدلا ظهير حزب وانشته جاؤ अपना काम कर जो करना है कर ला सुन दे خلاص तूला दे तेरा ला सुन दे आजाद چې څه کوي کوه د مقابله طاقت زموږ اسباب په اعتبار سره تاسو نشته خو موږ به خپل نه وانه ته چې څه کوي وکړه هیڅ پروا نشته بیٹن کې د داسې ایمان نه وي چې اړو ته د دوی ته د خبرې کړې دي دا د باور په بل ځمانه کړی دی دومره کلک ایمان قالوا لا غير حزب وانشته إنا إلى ربنا منقلبون مونږ خپل رب ته واپس کیدونکي یو چې تا مونږ مونږ الله خالص الله تسلو باندې څه خبره زر زر خپل کار کوي چې موږ ته ورسو موږ حقیقي زندګۍ ته ورسو هغه خوشحالۍ ته ورسو او ته چلاړو إنا نطمع يقينا مونږ امید ساتو د الله پاک نه ان يغفر لنا ربنا چې وبخښي مونږ ته رب زمونږ خطايانا گناهونه زمونږ دا ګناهونه به موږ ته الله معاف کړي زمونږ دقه ارمان دی دا ته چې موږ له سزا راکړه که نه د دې موږ د الله نه دا امید ساتو چې د دې په وجه باندې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي ان كنا اول المؤمنين دا چې شو موږ اول مؤمنان په دې موقع د دې نه مخکې دا لازمي نه ده چې د دې نه مخکې بل څوک ایمان واخلو دې کې د شبهه پیدا نه شي خو په دې موقع باندې اولنی ایمان دی اجازه ضرور او دوی چې موږ اولنی مؤمنان یو د الله پاک مخکې موږ دا وسیله پیش کړو دا ته چې موږ سره څه تکلیف راکړي او رسول کول او لاسونه غوڅې خپل غوڅې دا موږ الله پاک ته قرباني پیش کړو چې د دې په وجه باندې موږ معاف کړو دا سودا زموږ کمزوري نه ده الله موږ بهترینه سودا وکړه الله جل جلاله دې ایمان حلاوت زموږ نصیب کړي ایمان خوباله نصیب شو د دنیا تکلیف سره تکلیف نه کوي هیڅ پریشانی به بیا باندې پریشانی نه کوي هر څومره تکلیف چې د هغه په خوشاله برداشت کړي لکه رنج راحت شو چې مطلب شو بزرگ رنج راحت شو چې مطلب شو بزرگ گرد گرد توتیا چشم گرگ حد الدنيا تصدق ولا شيء ويجي د یو سړي مقصد غټي د هغه مقصد په حاصلولو کې که سړي ته تکلیف ملاویږي نو هغه تکلیف ته په خوشحالۍ برداشت کوي تکلیف په خوشحالۍ برداشت کوي چې د
مقصد حاصلو ته سره نږدې کوي پوهیږي که نه پوهیږي لکه مثال په توګه یو سړی سعودي ته ځي 2 لک روپۍ پرې راځي مالي نقصان دی که نه 2 لک روپۍ خو ده ته یې ویلي چې هلته به ستا 3 لک روپۍ تنخوا یې 3 لک روپۍ به ستا د میاشتې تنخوا یې دی دا 2 لکه په خوشحالۍ ورکوي که نه ورکوي حالانکه 2 لکه نقصان 2 لک روپۍ ورکول ګران کار دی خو دی ویل لس ورکوم ځکه چې مقصد غټ دی د غټ مقصد دپاره قرباني ورکول خلک په خوشحالۍ ورکوي قرباني موږ د آخرت د مقصد د جنت د مقصد نه دی جوړ کړی د الله د رضا نه مقصد نه دی جوړ کړی که دې جوړ کړی دی موږ ته د دنیا څه پریشاني څه شی و دا ګوره جادوګر دی د یو منټ ایمان دی خو آخرت یې مقصد شو دنیا کې فرعون ته چې څه کوې وکړه او دقسې فرعون وکړه څنګه چې ویلي وو تاسو پوهېږئ لاسونه خپې کړي وغوڅ کړه بیا دا ټول وسوده یې کړه پانسي لیکن د خپله نه یې وانهړولو شر مخکې په بیزو پسې روان دي که نه منډې وهي مخکې بیزې منډې وهي کنډک دی ورپسې شر مخ روان یم بیزو د خپلو دا دوړې باسي که نه دا ټول په سترګو کې لګي چا نه راته پوښ وکړه چې دا دوړې تا ته تکلیف نه لګي ته خطر به دی کنډک پسې بیا هم منډې وهي او دا ټولې دوړې راځي او ستا بدن او ستا په سترګو کې لګي د یوې سړي دا دوړې خو زما لپاره رانجې دي رانجه ځکه مقصد یې په څه شي کې دی بیزو کې د خپل مقصد ته نږدې کوي نو دوړې دې داسې برداشت کوي لکه رانجې چې په سترګو کې لکه خوشحالۍ په دوی جوړ کړي الله اکبر فالقى موسى عصاه فاستوى موسى عليه السلام امسا خپله فاذا هي تلقف ما يأفكون پس شو هغه چې تېرې کړه هغه څه چې دوی جوړ کړي فألقي السحرة ساجدين ارتاو کړه شو جادوګر په سجده کې ارتاو کړه شو داسې چې دومره مجبور شو دومره د دنګ د پرشر په دوی راغی د ایمان هغه زور راغی حقیقت ښکاره شو چې بې اختیاره په سجده کې ارتاو شو په خپل اختیار نه دي تللي بې اختیاره ارتاو شو یعنې دومره فورا متاثره شو چې سجدې لپاره که سړی ځای کولي طرف کولي وخت کولي انتظام باندې نه بې انتظام بې پروګرام راغی قالوا قلدي آمنا برب العالمين ایمان راوړل من طرف د مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون دی قال فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړل په د باندې قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې ما اجازه درکړې تاسو ته إنه لكبيركم يقينا دا مشر د استاسو الذي علمكم السحر كم چیش خودل لتاسو ته سحر فلسوف تعلمون زرد چې پته ګورګي تاسو ته اوس په پوښه لأقطعن أيديكم واسبكم كتبكم لا سنستاسو وأرجلكم أو خبيستاسو من خلاف أدل بدن ولأصلبنكم فصلبكم تاسو أجمعين طول قالوا قومي جادوگر لا غیر هیڅ پروا نشته زمونږه هیڅ پروا نشته انا الى ربنا منقلبون من بخل رب واپس کیږو انا نطمع من امید ساتو دخل ربنا ان يغفر لنا چې وبخلون تا ربنا رب زمونږه خطايانا ګناهونه زمونږه أن كنا أول المؤمنين دا تشمونا أول المؤمنان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفر عذابك يوم تبعث عبادك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل